السلام علیکم. کله نا کله د انسانیت او د خیر ښېګړې داسې ښکلې خبره واوري چې د سړي د انسانیت باندې یقین ډیر مضبوط شي. د انسانیت دا جذبه چې ده که نه، دا په څه قومیت نه ده، نه دا د مذهب سره وابسته ده. د انسانیت ځان له یو مذهب دی او دا په هر مذهب په خلکو کې کیدی شي. نن درته یو دومره اهم واقعه وایم چې یو پاکستانی جینۍ ته د هندوستان د یو سړي زړه لګېدلی دی، ټرانسپلانټ یې شوی دی او د هغې ژوند بچ شو. دا کیسه څنګه ده؟ د کراچۍ یو زنانه ده، سنومبر رشید نوم یې دی، خاوند یې مړ دی او د هغې لور د عایشه. هغه د ماشوموالي نه هغې ته د زړه تکلیف و، نو چې لږه غټه شوه بیا دا ډاکټرانو چې چیک اپ وکړو نو پته ورته ولګېده چې د زړه څلورمې حصې کار پرېښی دی. بیا دوی علاج دپاره کوششونه شروع کړه، نو ټولو ډاکټرانو ورته دلته ووی په پاکستان کې چې د دې علاج یا په کینیډا کې کیږي او یا په هندوستان کې کیږي، په انډیا کې. دوی سوچ وکړو چې کینیډې ته خو ډېره زیاته خرچه کیږي، نو د هندوستان انتخاب یې وکړو او بیا یې هلته د څه ډاکټرانو سره رابطه وکړه. نو په چنای کې یو هسپتال دی، MGM لیور اینډ هارت ټرانسپلانټ هاسپټل، هغې کې ډاکټر بالا کرشن سره یې رابطه وکړه. نو هغه ورته وی چې راشي. دوی اول ځل په 2019 کې لاړه، ډاکټر بالا کرشن سره یې چیک اپ وکړو او هغه ورته ووی چې د دې زړه علاج دا دی چې دې ته به زړه بدلو، ټرانسپلانټ به وله کوو. خو په هغې وخت کې په هندوستان کې د چا زړه دستیاب نه و، نو دوی ورله وقتي ته وردا چلو کړو چې پای کې یو آلې ولګوله، یو ډیوایس چې هغې به د زړه کار زمونږ په بدن کې د بلډ پمپینګ دی، د وینې پمپینګ کوي. نو هغه آلې ورته ولګوله، دا څه ورځې ټیک وه، بیا راله. بیا په 2023 کې دې ته یو تکلیف وشو چې دې ته انفیکشن وشو او د هغې سره دننه د دغې آلې یو پایپ لیک شو. بیا د هغې دلته کې علاج نه و، هغه بیا ډیره سیریس شوه. دوی بیا ډاکټر بالا کرشن سره رابطه وکړه، نو هغه ورته وی چې رای ولې. دوی دلته کې چندې مندې وکړې، څه ډونیشن یې راټول کړو، خو پیسې نه برابرېدې. نو دوی بیا ډاکټر صاحب ته فون وکړو. ډاکټر صاحب ورته ډېره ښکلې خبره وکړه چې د پیسو پروا مه کوئ، تاسو مریض راولئ. دوی بیا لاړه، چې هلته لاړه نو هلته کې د هندوستان د ټرانسپلانټ یو قانون دی چې هغې پورې ته یو د بدن حصہ بل چاته، بل ملک سړي ته نشي لګولی، چې کله پورې هندوستاني ته ضرورت وي نو ابه کې. د هغې هسپتال جوائنټ ډایرکټر دی سوریش راو، هغه ووایي چې مونږ ډېر انتظار وکړو خو نه و. خو بیا په دلی کې د یو 69 year 69 سال سړي زړه ملاو شو، هغوی خاندان وي چې بس دې وفات شي دا زړه والی، نو تاسو یې هغې ته ولګوئ. او د هغې زړه په هندوستاني چا مریض ته ضرورت نه و، نو ځکه د عایشه نمبر راغی. بیا پکې یو کار دا و چې د دلی نه د چینای پورې د 15 غنټو سفر دی. دا 15 غنټې هغه زړه راوړو چینای ته، هغه بیا ژوندی کو او بیا هغې ته ټرانسپلانټ کو او هغه کامیاب شو. د دې دپاره فنډز ضرورت و، نو هلته ایشوریم یو تنظیم دی، هغه د داسې مریضانو مدد کوي او اوسه پورې د 12,000 مریضانو خرچه برداشت کړې. پای کې 175 چې کم دي هغه د زړه ټرانسپلانټ دي چې زړه ورته بدل کړي. عایشه نه یې تپوس وکړو دغه نه پس چې ته به اوس څه کوې چې ټیک شي. نو هغې وی چې زه ټیک شم او سبق برابر کړم نو زه به فیشن ډیزاینر جوړېږم. هغوی ډېر زیات خوشحاله وو. د دغې ایشوریم تنظیم سره سره پکې ډاکټر بالا کرشن خپل پیسې پکې ورسره مدد وکړو او د لیور ټرانسپلانټ چې کوم هلته سټاف و هغوی هم وله پکې پیسې واچولې، په دې باندې کروڑونه روپۍ لګي، نو هغوی هم پکې ورله مدد وکړو. نو مطلب مې دا دی چې یو مسلمان پاکستانی ته د یو هندوستاني زړه ولګېدو، په هندوستان په هسپتال کې خرچم ټوله هغوی وکړه. نو د انسانیت څه بارډر نه دی، د انسانیت څه مذهب سره محتاجه نه دی، د انسانیت خپل مذهب دی. د چا پړه کې چې
همدردي وي نو هغه د انسانیت خدمت لپاره هر وخت تیاری. امید لرم ستاسو به د عایشه د کہانی خوښه شوي. کوم خوښه شوه په ویډیو کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.